الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرامو د رد الالحاد درسونه روان دي. نن به موږ د الحاد اصول او ضوابط بیانو چې د ملحدینو سره به تاسو بحث مباحثه په کوم اصول سره کوئ. د پرونی درس خلاصه دا و چې د مسلمانانو په معاشره کې الحاد ولی خوريږي، هغه وجوهات او اسباب کوم یو دي، نو هغه موږ لس وجوهات بیان کړیو. اول سبب موږ بیان کړو چې د مسلمانانو په معاشره کې د الحاد د خورېغو هغه د مغرب فکری غلامی د مولسبانو او د مغرب نه متاثر کېدلو. دویم سبب موږ بیان کړو د مسلمانانو په معاشره کې هغه د مغربي طرز باندې چې کوم تعلیمي ادارې جوړې شوې دي مولسبانو هغه اساتذه دي کوم چې د مغرب نه متاثر وي او دلته دوی الحاد خوروي. دریم سبب دا د اسلام نه چې انسان څومره لري وي او عمره به د عقیده زر خرابېږي او بیا به دا مستشرقین دوکه کوي. څلورم اعتراض دا او څلورم سبب دا د الحاد د خورېدو هغه د اسلام شابسي د اسلام د تعلیماتو خلاف په میډیا باندې پروپاګاندا کولو سره هم الحاد خورېږي. پنځم سبب هغه د علماء کرامو نه لرې کېدلو شابسي. شپږم سبب چې په موجوده زمانه کې د الحاد د عقلي علومو ته یو بنیادی حیثیت حاصل دی هغه د ساينس فلسفه د مولسبانو. دغه شانته کې وم چې د الحاد د خورېغو په سوشل میډیا باندې د الحاد پیجونه موجود دي، ډېر زیات شوي دي. نن سبا وخت کې خلک د پیشن دپاره پسه کوي، په اسلام باندې اعتراضات کوي. پرون ما ګروپ ته هم رالیږلي وو، ملګرو به اورېدلي وي. ملګري وله بیا دا محمد سلیم صاحب دی ډېر تکړه پروفیسر دی، ښایسته جوابات ورکوي. اتم سبب چې دی هغه د مسلمانانو په معاشره کې هغه د څه شی دی د خپل معاشرې نه بیزاره کېدل دي. لکه یو دغه خپل معاشره کې په وړو وړو خبرو باندې څه کوي، اعتراضات کوي، کفر فتوی لګوي. او بل داسې وي چې د معاشرې هغه کوم چې ګند دی او د معاشرې کوم خباثت هغه په مذهب باندې قیاس کوي. اوس یو تصویر به ولګوي، موږ ویلو که نه، یو تصویر به ولګوي لکه دا مسلمان ټیکهدار جوړ کړی دی، بل به ولګوي دا کافر. نو دې کې د مذهب څه ګناه ده؟ نو دې کې خو د مذهب څه ګناه ده؟ خو د انسان خپله ګناه. نو د معاشرې نه بیزاره کېدل هم یو سبب دی. دغه شانته کې نه هم سبب د خپل د تصوف او دعوت او تبلیغ سره تعلق کمیدلو په وجه هم کېږي. لسم سبب هغه فقر او غریبي وه. دا موږ مکمل درس موجود دی په پیجونو باندې، ملګري دی بیا واوري، بهترین درس دی. کوشش وکړو چې دا درسونه مخکې شیر کوو. دغه شانته کې موږ به نن وایو چې د ملحدینو سره اصول او ضوابط کم یو دي. ګوره هر یو کار دپاره څه اصول وي. یو کور چې جوړېږي د هغه دپاره بنیادونه اول نقشه جوړه شي، هغه دپاره بنیادونه، بیا چې څونه به بره بلډینګ خېجې نو ستا به بلډینګ به دې مضبوط وي او دغه شانته کې آبادۍ ته به نقصان نه رسېږي. خو که یو کس آبادی شروع کی بغیر د بنیاده نو هغه بس او چلیږي، نشي چلیدلی به راغورځېږي. هر یوې خبرې دپاره اصول وي. لکه موږ چې په فروعي مسایلو کې هم کله بحث مباحثه کوو، موږ دعوه جواب دعوه ږدو که نه، په اصولو سره چې کله موږ بحث کوو نو موږ بیا څه کوو، موږ هغه بحث کې بیا کامیابېدلی شو، هغه بحث یو نتیجې ته رسولی شو. که بغیر د اصولو وردغه شو، لکه اوس موږ ته معلومات نه وي، لکه موږ په خپلو فروعي مسلو کې، لکه اوس زموږ ملګري راپاسېږي اوس قرات خبره ده، د قرات خلف الامام خبره ده، او دا وایي چې فاتحه شته که نشته. نو آیا زموږ مسله قرات خلف الامام ده که فاتحه خلف الامام ده؟ قرات خلف الامام ده. شابسي یا رفع الیدین موږ مسله کو خپلو کې چې رفع الیدین ثابت دي که نه دي ثابت، په دې کې بحث نه دی، ثابت خو دي سنت دی او که نه دي. مولوي صاحبانو ګوره موږ چې دغه شانته کې موږ یو اصول کېدو، نو دغه شانته کې دهریانو سره موږ اصول کېدو. نو کله چې دهریانو سره په اصول او ضوابطو موږ خبره شروع کړو نو هېڅکله د هغوی مجال نشي چې تاسو سره څه وکړي، خبرو کې او به تختی. لکه ما هغه دهري سره شهزاد سره چې کله پهله مې بحث ورسره راغلی نو ما ورته ویل ته څه منې، کم اصول دي چې په هغه اصولو به ما ورته خبره کوو. وایي جو سچ ہوگا. ما ورته ویلې سچ آپ کا کیا مراد ہے؟ سچ نه بس تاسو څه مراد وي؟ زه به یو څیز ته سچ ویم ته بیا نه منې را سره. نه، اول به ما ورته دا معلومو چې بھائی زما اوس تا خبره به په څه باندې کېږي، په مسلماتو خبره کوي. نو بس امرګرو ورته وایي چې هلکه ته خبرې نشي کولی د سره. نو تقریبا نیمه ګنټه هم ټیک د خبره وکړله، خو اخره کې سړی بیا وتښتېدو. نو اوس به انشاءالله درس شروع کړو، ټول هر څه کتاب کې موجود دي. بسم الله الرحمن الرحیم. د رد الحاد اصول او ضوابط د ملحدینو سره د بحث او مباحثې کولو طریقه بیانول مقصد دی. یعنی د دې مطلب دی چې کله موږ د ملحدینو سره بحث مباحثه کوو
یا د ملحدینو د اعتراضاتو جوابات ورکوو یا د ملحدینو د دلایلو رد کوو، نو څه اصول داسې دي چې د هغې پېژندل ضروري دي. عموما که هغه اصول نظرانداز کړی شي نو د ملحدینو د اعتراض جواب به هم مشکل شي او هغه اعتراض بیا صحیح ښکاره کېږي، ځکه په هغې کې به د څه اصولو کموالی وي چې په هغې هر سړی نه پوهېږي. موږ کوشش کوو چې څه اصول هم اهم اصول تاسو ته بیان کړو. مولوي صاحبانو دوی به تاسو باندې اعتراض وکړي، دوی به وایي ګوره داسې خو نشي کېدی، دا خلاف عقل خبره چې بهي الله رب العزت بدل څه ونه پیدا کړي چې هغه نه به څه کېږي، زر کاله به اسپتې تاویږي او دغه شانته کې د انسان جسم به دومره غټ شي چې غاښ به د احد د غر نه غټ شي. دا خو خلاف عقل ده. او دلته به تور دوی چې خلاف عقل دی څه خبره ده، او ماورای عقل خبره ده مولوي صاحبانو. چې الله رب العزت یو وړوکی انسان پیدا کولی شي او غټ انسان هم پیدا کولی شي، چې الله رب العزت یو وړونه پیدا کولی شي غټ هم پیدا کولی شي. دوی به هغه اصول او اندازې سره لکه دوی به تاسو باندې دا اعتراض وکړي چې الله رب العزت چې رازق دی نو خلک دولګي نه ولې مري، ته ورته چې باید رزق د فلسفې نه غوځان خبر کا کنه اصول باندې چې کله ته سره مه تراشي کنه اس کله داسې نشي کولای دا تا باندې د اعتراض کامیابېدل نشي او دا به نقصان کوي. نو اول اصل چې موږ راځو هغه ذریعہ د علم ده. نو اصل پدې کې حواس خمسه او عقلي استدلالات او خبرې صادق شامل دي. که کوم څیز موږ ثابتول غواړو یا یې پیژندل غواړو نو د هغې دپاره کوم ذرایع دي چې د هغې په ذریعه موږ دا څیزونه وپېژنو. نو درې ذرایع دي څومره انسانان چې دي دا په دې دریو ذرایعو باندې مولوي صاحبانو کار کوي. اوله ذریعه چې د حواس دي، حواس نه مراد په لاس باندې یو څیز مسه کول، په سترګو سره لیدل، په ژبې سره څکل، په غوږونو اورېدل او په پوزې سره بوی کول. دې ته دا حواس یې غټه ذریعه د علم ده مولوي صاحب. راځئ حضرت راځئ ته خبره وره راځئ که نه ښه مولوي صاحبانو. نو دا چې دي خواص چې دي دا څه دي غټه ذریعه د علم ده او دا د ثبوت په میدان کې مولوي صاحبانو په دې پنځو واړو سره یو څیز ثابتېدی شي. نو د دلیل په میدان کې به دا قبول وي. اوس یو څیز په حواس سره ثابت شي او ته نه منې نو دا خو جهالت دی که نه. یو څیز تا وڅکلو خوږ دی او بل وایي چې هلکه بل ته وایي چې هلکه دا خوږ دی وغیر سره نه منې نو دا به بیا څه وي، جهالت به وي. مولوي صاحبانو داسې ده که نه ده. دغه شانته کې یو ترکاري او سالن وڅکي بوی چې هلکه دا خرابه ده یار، اوس پکار دی چې بلې در سره ومني. ولې د حواس سره ثابتېدل دا یو ذریعه د علم ده. ذریعه د علم عقلي استدلالات دي. مسلم عقلي استدلالات هم د علم ذریعه ده. مثلا تا چېرته لوګی ولیدو نو ته ووایه هلته اور لګېدلی دی، نو دا اور خو تا په سترګو لیدلی نه دی او نه دی په غوږونو اورېدلی. ګوره اور چا نه دی لیدلی، اور لوګی وینو لوګی وینو نو موږ اور نه وي لیدلی، خو موږ څه کوو زموږ دا عقل دا وایي څه شی دی مولوي صاحبانو. بیا هم ته وایې چې اور لګېدلی دی ځکه ته پوهېږي چې لوګی موجود کېدل په دې خبره دلیل دی چې هلته اور موجود دی. همداسې ته په خاوره او یا په شګه باندې د پښو نښه ولیده نو ته وایې چې په دې لاره انسان تېر شوی دی، حالانکې هغه انسان تا لیدلی نه دی او نه درته چا د هغه باره کې ویلي وي. لیکن موږ عقلي استدلال سره دا منو چې څوک تېر شوی دی ځکه د خپو نشانات په دې خبره دلیل دی. نو په عقلي دلیل سره چې یو څیز ثابت شي هغه به دلیل په میدان کې قبول وي. دا د تخبې دغه چې دي کندرات چې دي که نه، اوس دا زموږ عقل وایي چې دلته اوس ګوره دغه راځي که نه څه ورته اثار قدیمه والا راځي که نه، دوی څه وایي دلته داسې قوم تېر شوی دی چې بهی هغوی څه کول، دوی دلته ژوند تېرو، دا بتمت مذهب والا خلک تېر شوي دي. اوس دا عقل سره ثابتېږي څه سره، دا موږ نه دي لیدلي خو د هغوی هغه نشانات پراته دي. څه دي هغه نشانات د دې خبرې ګوی کوي. نو چې په عقلي استدلال سره مې دا به موسمنې د نه انکار ته نشي کولی. بهی زما عقل دا وایي ګوره دغه اثرات موجود دي. مولوي صاحبانو پوهېږئ که نه. درېیمه ذریعه دا خبرې صادق د رښتیا ویونکي په خبره باندې عمل کول چې په هغې باندې زموږ اعتماد وي چې کله هغه موږ ته خبر راکړي نو موږ یې منو. که هغه خبر زموږ په عقل کې راځي او که نه راځي، عقل کې راځي او که نه راځي مولوي صاحبانو، مشاهده کولی شو که مشاهده یې نه شو کولی، که زموږ یې که موږ یې سکلی شو او که نه شو. دا څومره جراثیم چې دي کوم چې موږ په سترګو نه شو لیدلی دا خو صرف یو څو ساینسدانانو د دوربین او خوربین په ذریعې لیدلي دي او موږ یې منو. ډاکټر چې ګوره ټیسټ ولیکي دلته وزرګه ګوره مولوي صاحبانو دا څومره وایرس دی جراثیم دی، وایرس او جراثیم څوک نشي لیدلی، دا ډاکټران ویني حالا او دا څیزونه چې ډاکټران او ساینسدانان هم نشي لیدلی لکه الکترون، پروټون، نیوټرون دا نشي لیدلی، دغه شانته کې تاریک ماده دا نشي لیدلی. ډېر څیزونه داسې دي چې ساینسدانان د آلاتو په ذریعه هم تر اوسه پورې نشي لیدلی، کېدای شي بعد کې بیا وویني. اوس دا څیزونه موجود دي خو لیکن دوی د څه کوي د بل په خبر باندې نه کوي. هلکه ستا ټي بي ده، هلکه ستا کینسر دی، وایرس موږ په خپله لیدلی شو نه، ته بل په خبر اعتماد کوو که نه کوو؟
ډاکټر په خبره موږ اعتماد کوو کنه کو زمکه دوه قسمه گردش کوي ساينسدانانو په خبره موږ منو کنه ونی دا نه سیاري د نور نه غیر چا پیره گردش کوي دا موږ منو کنه منو ها مولوی صاحبانو دا د بل په خبرو باندې یقین کول مولوی صاحبانو دې ته خبره صادق وای د رښتینی په خبر باندې عبارت مخکې وای چې تاسو د بیماری لګېدلې ده نو موږ خو لیدلې نه ده او بیا یې هم موږ منو ځکه د ډاکټر په خبره زموږ اعتماد وي په دنیا کې ډېر څیزونه دي چې موږ یې په خپل نشو لیدلی د مسکولو قدرت نه وي د لیدلو قدرت نه وي د عقلي استدلال سره نشي دا نشي عقلي استدلال سره نشي پیژندل ته یو بیماری ګوره ها د بل په خبره باندې او عمل پرې کوو او دا د علم لوی ذریعہ د خبره صادق مولوی صاحبانو کله چې ملحدین په مذهبیاتو کې راشي نو د دریم ذریعہ نه داسې کوي بغیر شروع کوي خبره صادق در سره دوی نه منیا دوی د حواس مطالبه کوي چې موږ ته یو خایا او یا د عقلي استدلال مطالبه کوي د علم دریمه ذریعہ خبره صادق ته کوشش وکوي چې په دې درې واړو په ذریعو سره خبره کوي ځکه چې د یو رښتونی سړی دا وایي چې ماته ملائک راځي او ماته د اسمان نه وحی راځي نو دا منل لازم دي ځکه د علم د ثبوت لپاره خبره صادق یو ذریعہ ده مولوی صاحبانو ګوره د نبی علیہ السلام سلويخ کاله چې تیر کړیو په دې قوم کې لبستم فیکم عمره ما هو په تاسو کې ډیر وخت تیر کړی دی دوی څومره چې دغه دي کنه هغه وخت مشرکینو په نبی علیہ السلام ایمان نه راوړلو خو د نبی علیہ السلام په باره کې دوی د تکذیب یو دغه نه ذکر کړي ابو سفیان چې کله روم ته لاړو اول د نبی علیہ السلام هرقل باچا ته دعوت د اسلام ورکړو خط لګل او هغه چې کله وکتلو چې لکه د اخر زمانه نبی راغله دی د دې د قوم د دې د قوم څوک سره دلته کم تاجر راولې دی وخت ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ هغه وخت ایمان نو راوړل هغه چې لاړو هغه سره ورسته ورته کسان کې نول ورته ویل رښتیا به سبب رښتیا به دروغ باندې کسانو ته ویل چې چرته دا دروغ وینو او څه کوا د دې مال اشاره کوا ابو سفیان دی وخت د نبی له سلام دښمنی کوي دی وخت د سره لیکن داغه په باره کې تاسو کو چې دا څنګه سړی دی رښتونه دی که دروغجن دی وي رښتونه دی لساته سوالات شوي دي بیا ویلې په پلار نیکه کې څوک پاچا تیر شوی دی نه تیر شوی دغه شان د کې هغه ویلې وایي ستاسو په قوم کې مخکې د دې په قوم کې څوک نبی تیر شوی که نه تیر شوی وایي د دا مرګري غریبانان ډیر وي که مالدار ډیر وي بیا ورته ویل د په دغه کې چې څوک داخل چې دین کې ته واپس شوی دي کنه دي نو بیا به چې ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ خبره کوله روز ته هغه هرقل باچا په خپل جواب ورکو ورته ویل ګوره د په دغه کې غریبانان ډیر دي د په ملت کې په دین کې او کمالدار او غریبانان ډیر دي نو هغه ورته ویل چې ګوره د هر پیغمبر سره سوي غریبانان ملګرتیا کوي او مالدار مخالفت کوي به ورته ویل باچا پلار نکنه تیر شوی وای که چرته باچا پلار نکی باچا تیر شوی او بیا زما ذهن ویل کېده چې دا پلار نکه باچې د پیغمبري په دې چل باندې اصلول غواړي او د ټولو توجیهات ورته کول ابو سفیان نه د پوزو کو چې ګوره نبی له سلام دروغجن وینا رښتونه دي دغه شان ته کې نبی له سلام وایي چې ما په تاسو کې عمر تیر کو نو ګوره تاسو رښتونه سره چې وایي چې ما ته اسمان نه وحی راځي الله لیدل د موږ بسنګ دغه په خبره یقین نکو مولوی صاحبانو او که دیو وایي چې خبرې صادق ذریعہ د علم نه ده نو دیو ته ووایه چې زمونږ څومره جراثیم دي او د دې دعوت ګوره اوس به تاسو خو دین در سره نه مني که نه اوس ورسره په همدې باندې راشئ دی وایي چې زه ذریعه د خبرې صادق در سره نه منم نو چې نه منم نو دا څومره جراثیم دي د دې دعوت چې کوي دا ګیسونه دي څومره مخکې چې وو عناصر چې 104 قدیم فلسفه به ویل څلور عناصر دي هوا ده او بدی خاوره ده او اور دی دا څلور شیشه دي دا عناصر اوس عناصر څومره دي 118 دي 118 ته رسیدلي تقریبا 104 118 دې ته رسیدلي مولوی صاحب اوس دا څومره ګیسونه دي یار نن سبا د بلیک هول دعوا کولی شي دغه شان مخکې عبارت وایي داسې دیو وایي نور ګرځي او ځمکه دوه قسمه رفتار کوي ځکه ګول د ځمکه ګول ده بیضوي شکل کې دا رفتار کوي سیارې موجود دي وغیره نو دا څومره دا هوار چا نه دي لیدلی مولوی صاحب دا څومره دغه چې دعوې چې کولی شي دا چا لیدلی دي دی وایي تاریک ماده ساینسدانان نشي لیدلی ته ماته وښیه کنه الکترون ته ساینسدانان نشي په دوربین ماته وښیه دا چیلنج دی تا سټیفن هاکینګ غونډه کې ساینسدان وایي چې اوسه پورې موږ نه دی لیدلی نو یارو بیا خو دا مه منه کنه بیا خو ځکه چې یو شی ته ونه ویني بیا د الکترون نه انکار وکړه څه وکړه وایي نشته دی بس زه نه وینم نه محسوسولی شم د تاریک مادې نه انکار وکړه نو ته د انکار کې انکار هم نه کې او نیم نه نو دا څنګه فلسفه ده صرف د ساینسدانانو په خبر یقین کوي چې دا صحیح دی او ثابت دی دا ټول شیان دیو مني د منلو وجه خبر دی
چې هغه ساينسدانان یې ورکوي نو موږ ته خو خبر صادق راکړی دی هغه ولې نه مني پیمانه به یو وي که دا مني ورک پیمانه به یوه ساتي که چېرته دا څیزونه د ساینس دا ایجادات مني د ساینس دا کوم نظریې دي دا مني نو بیا به د مذهب دا خبره مني د بل په خبره یقین مني اعتراض وکړي چې دا خدای جل جلاله ثبوت راکړی نو اول به ورته ووایي چې ثبوت نه مخکې به دې خبره بحث کوو چې ثبوت دپاره ذرایع کوم دي شاباسي د یو څیز ثبوت پیدا کېږي او دا ډېر اهم دقه ځینه شروع ورسره وکړه دهري سره چې کله مخې ته رالې که نه باید ثبوت به پسه سر راځي زه به دله جنت ثابتوم زه به دله جهنم ثابتوم زه به دله آخرت ثابتوم زه به دله هر یو مسله ثابت خو اول به په ثبوت خبره کوي چې ثبوت به پسه سره راځي نو چې کله هغه درته وایي یاره حواس سره او عقلي استدلالاتو سره ته به ورته ویلې خبرې صادق به راسره نه منې په ده کې ورسره خبره وکړي د ملحدینو سره د بحث کولو دویم اصل یو وي خلاف عقل د خلاف عقل مطلب دا دی چې یو څیز عقلي طور باندې باطل وي او بل دی ماورا عقل ماورا عقل او خلاف عقل به تاسو پېژندلی بیا وایو او بل دی ماورا عقل هغه د عقل خلاف خو نه وي لیکن په عقل کې نه راځي په عقل کې ولې نه راځي ځکه چې عقل د هغه نظیر نه وي لیدلی او د هغه تجربه یې نه وي کړې کومه چې عقلي تجربه دا په هغې کې نه وي بل صاحبانو ګوره دا ولې موږ وایو چې په عقل کې ولې نه راځي دا ماورا شاباسي ماورا عقل خبره ده عقل کې ولې نه راځي دا سوال تا باندې وشي ته به ورته سوې بهي نظیر موږ نه دی لیدلی ته زموږ مخکې یو تجربه وکړه لکه دغه چې کوم یو فلسفي و چې هغه دا نظریه پیش کړې د ګړۍ نظریه چې پیش کړله چې د دې دنیا مثال د ډیزم والا چمبر دی کوم یو دی منه اسکلی دی که کوم یو دی همدغه و هغه وایي چې بهي د دنیا مثال د دې ګړۍ دی چې الله ګړۍ جوړه کړه دا خود به خوده چړي ګړي ساز سره هېڅ دغه نشته دی موږ ورته وایو دا اوس پر مثال عقل کې نه راځي دا خبره هغه بس یو دغه پیش کو موږ ورته وایو بیا په هغې باندې اعتراض وشو هغه نور فلاسفو په اعتراض کړی که ستاسو ذهن ته راشي هغې ویلې ګړۍ خو موږ ولیدله خو دنیا موږ نه ده لیدلې خدای د سره شته نه هغه د سره ټول دهریانو دا نیم دهري و نیم دهري دا ویلې چې بهي دې ګړۍ مثال یې ورکړو چې دا ډیزم والا چې کومه نظریه ده بله درس کې تېر شوي دي بیا یې راوړه که ذهن نه موتلي وي ډیزم والا خو دا نظریه ده چې دا کائنات الله پیدا کو خود به خوده چلیږي خود به خوده چلیږي هغې مثال د دې ګړۍ ورکړی دی نو هغه نور چې کوم دهریان فلاسفه دي هغوی وایي ګړۍ خو موږ لیدلې ده خو موږ زموږ عقل یې مني خو دنیا خو موږ نه ده لیدلی چې الله زموږ مخکې جوړې کړې او چې خود به خوده چلیږي نو موږ ورته وایو بهي دا عقل کې څه شی دی عقل کې به نه راځي خلاف عقل به نه وي ماورا عقل به ولې وي نظیر به مولوي صاحبانو موږ نه وي لیدلی پای به تاسو پټ مثلا ساينسدان پوه شوئ که پوه نه شوئ هلته بلیک هول جوړ شي په دې بلیک هول کې ټایم اوس ګوره بل مثال مولوي صاحبانو بل مثال دی ساينسدانان وایي چې کله یو ستاره ماته شي سیاره ماته شي که نه هلته بلیک هول جوړ شي بیا په دې بلیک هول کې نه ټایم وي او نه پکې مکان وي زمان او مکان هلته ختم شي دا اوس عقل کې نه راځي شاباسي کوم شی چې دی هلته نه ټایم وي او نه داسې څیز موږ ته وښایه مولوي صاحبانو ته ورته ووایه ته درته وایي بهي ما ته داسې یو څیز وښایه چې هلته نه مکان او زمان دواړه نه وي د ټایم او مکان نه بغیر موږ سره لیدلي نه دي دا د عقل نه بالاتر دي خو د عقل نه خلاف نه دي اکثر ملحدین دا عقل نه خلاف هم نه د مولوي صاحبان دا خبره اکثر ملحدین دا کوي چې کوم شیان په عقل کې نه راځي هغه ته خلاف عقل وایي مثلا د جنت او جهنم تفصیلات دي لکه راځي چې جنت کې به یوه ونه وي چې زر کاله به د هغې نه یو تیز رفتار اس تاویږي دا زموږ په عقل کې نه راځي ځکه موږ لیدلي نه ده او خلاف عقل هم نه ده ځکه زموږ په دې خبره یقین دی چې یوه وړه ونه جوړېدی شي نو لویه ونه ولې نشي جوړېدی الله جل شانه فرمایي زه به انسان ته دوباره زندگی ورکوم نو دا خو عقل کې نه راځي لیکن دا عقل خلاف هم نه ځکه چې اول ځل یې پیدا کولی شي دوباره یې هم پیدا کولی شي دا ګوره آیات مبارک د سورة مریم آیات نمبر 8 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم آیات وایم ويقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حيا ولا يذكر الانسان ان خلقناه من قبل ولم يكن شيئا او دغه انسان وای آیا کله چې زه مړ شم خامخا قریب زه بیا ژوندی راوستلی شم آیا دغه انسان دا خبر نه یادوي چې بېشکه موږ د دې نه مخکې پیدا کړی و او دې هېڅ شی نه و ملحدین دا هم وایي چې زموږ هډوکي زاړه شي بیا به یې څنګه دوباره پیدا کړي نو الله جل شانه ورته په قرآن کې جواب ورکړی دی چې ستاسو د لاسونو د ګوتو دا فنګر فرینډ به هم تاسو ته واپس کولی شي ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسوي بنانا آیا کافر انسان دا ګمان کوي چې موږ به د هډوکي راجمع نه کړو ولې نه جمع به یې کړو په داسې حال کې چې موږ به په دې قادر یو چې د یعنی هډوکي او د ګوتو بندونه هم برابر هي فنګر فرینډ د مفسرین دي د فنګر فرینډ دا کوي ښه دنیا کې اکثر څیزونه دي چې زموږ په عقل کې نه راځي بیا یې هم موږ منو حدیث مبارک کې راځي چې انسان ته به جنت کې وزري ورکړل شي هغه به الوزي نو اول به دې حدیث باندې مستشرقین اعتراض کوي چې انسان د به اعتراض کول مولشبانو د جعفر رضی الله تعالی عنہ جعفر طیار رضی الله تعالی عنہ په دې حدیث باندې مستشرقین اعتراض کولو چې به انسان به څنګه لوزینن موږ د ساينس ډېر ایجادات وسوکلو د اسلام سو کو حقانیت ښکارا کو
او د اسلام ډېر عقاید سره ثابت شو. ګوره دا بلوټوث وای فای تاسو موږ جنت کې به زمونږ ذهن کنیکټ شي کنه. زه چې کور ته نه نوځم زمونږ وای فای ده نو زما وای فای په خپله کنیکټ زه خبر هم نه ته سوچو انسان یو والا جوړه کړې ده او داسې یو بل سره کنیکټ کېږي نو الله رب العزت جنت ستا ذهن کې نشي کنیکټ کولی. اعمالو په باره کې وایي دا بد تللی کېږي نو اعمال څنګه تللی. دې باندې معتزله اعتراض کولو د معتزلو عقلي استدلال خوا معتزله د ساینس فلسفې نه نو خبر اوس جب الفاظ تللی کېږي راواړوئ ګوګل ټرانسلیشن راواړوئ الفاظ وایه هغې درله تلي او هغې درته لیکي. تا د ژبې الفاظ ساینس وایي دا زما ژبې نه د الفاظ ووتل که نه دا به تر قیامته پورې تر څو دا دنیا نه وران دا به موجود وي. د ټولو انسانانو اوازونه موجود دي دا نه ختمېږي. نو ساینس ما ته وښوده چې بھائی انسان څه کوي دا نه ختمېږي. نو دوی چې کله جهاز ایجاد شو نو خلکو په خپله ولیدل همداسې که د نن 100 کاله مخکې خلکو د دې زمانې په باره دا ملزمانو پوه شوي په دې باندې دا عبارت باندې تاسو پوه شولئ چې څه شی و خلاف عقل او ماورای عقل دا به پېژنئ. درېم اصل دا دی چې د دعوې د ثبوت معیار به څه وي. کومه دعوه چې انسان کوي دا یو څیز د هغې په باره کې د ثبوت معیار به څه وي. ملزمانو 2 معیاره دي. اول دا چې دعوه عقلا ممکن وي یقیني طور چې د عقل خلاف نه وي اگر چې زموږ په عقل کې نه. ملزمانو اوس دعوه یو سړي داسې یو دعوه یو سړی پیش کړي چې هلکه داسې یو ځای دی چې هلته شپه ورځ دواړه دي نو اوس به موږ ورته څه وایو په عقلي دلیل سره به موږ دا رد کوو. بھائی دا د سره کېدی نه شي چې یا به شپه ورځ یوده شي. یو سړی راپاسېږي هلکه وایي 5 او 4 یو عادت دی دا جفت دا یو عادت دی. نو دا اوس خلاف عقل خبره دا دعوه باطله ده. اوس یو سړی وایي چې الله مولوي صاحب چېرته پاسه نېښته اوس یو انسان وایي چې الله موږ وایو چې الله موجود دی. مولوي صاحبانو موږ وایو الله موجود دی دا عقلي طور باندې ثابت دی. څه شی دی په دې باندې موږ ګڼ دلایل پیش کړي. زما جسم د الله په وجود باندې ګویي کوي. بھائی دا لیپټاپ چا جوړ کړی دی دا لیپټاپ د جوړونکي په وجود ګویي کوي. زما دا جسم زما د خالق په وجود باندې ګویي کوي. د دا جسم د خالق په وجود باندې ګویي کوي. دا ټول کائنات د خالق په وجود باندې مولوي صاحبانو څه کوي گواہی کوي. مولوي دا عقلي خبرې دي. دویم چې د هغه په ثبوت کې کوم صحیح عقلي یا رښتونی نقلي خبر موجود وي او عقلا ممکن وي او رښتیا نقلي خبر وي. مثلا د خدای جل جلاله د ثبوت خبره ده دوی وایي خدای جل جلاله ثابت کړه چې موږ یې وګورو. موږ وایو د خدای جل جلاله وجود عقلا ممکن دی د هر شي وجود عقلا ممکن دی. داسې چې ټوله دنیا یې پیدا کړې ده د هغه په نه موجود کېدو کوم دلیل عقلي. مولوي صاحبانو موږ ورته وایو په دنیا کې موږ له یو داسې څیز وښیه چې د هغه دې صرف نوم موجود وي او هغه دې نه وي موجود. د الله دا نوم موجود کېدل د الله په وجود باندې دلیل دی. مولوي صاحبانو نه پوهېږئ موږ دا د خیر او د شر دا تمیز کول په صرف په انسان کې دا د الله په وجود باندې دلیل دی. د انسان د لاس مقصد معلوم دی د ژبې مقصد معلوم دی د سترګو مقصود دی ټول جسم مقصد معلوم دی چې هغه د الله عبادت کول دي. دا ګڼ دله ومن آیات خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین. الله وایي چې دا ستاسو د ژبو بدلیدل څوک پښتو وایي څوک عربي وایي څوک انګلیش وایي څوک فارسي وایي او کنه 15 سره ژبې دي. مولوي صاحبانو داسې ده کنه حتی سوچ وکړه دا ژبې یار د یو بابا آدم نه پیدا یو د رنګونو ته مو ګوره شکلونو ته مو ګوره رواجونو ته مو ګوره. بھائی دا د الله په وجود باندې کوي کوي. اوس ما پرون سوچ کوم موږ اوس چېرته چې زه اوسم د خپله فلسفه کې نښتي زموږ مدرسه کې هغه دغه امرود هغه دی ونه د امرود نیولې دي پکې یو دانه دوه پاکستان ورې ماشومانان کې او د توت ونه ټولې پاڼې دې راپرېوتې دي یو پاڼه پکې نه چبر پڼ کړی دی غریب. نو ما نو دا څنګه فطرت دی یار په ونه د امرود پاڼې شنې دي د امرود کې میوه ده او دې خوا توت وچ دی دا دواړه یو لرګی دی که نه. مولوي صاحبانو که فطرت سره وشي دواړه ماده ده دا ماده ده او دا ماده ده نو دکې دا دغه چا راوستی ده چینجنګ. وایي چې د دې میوې اوس دې وخت کې دا د امرودو سیزن دی که نه نورو ونو باندې هېڅ پاڼې نشته دی. وګورئ د امرود د پاڼو سره ولاړ دي. دا د خدای په وجود گوی کوي که نه کوي یار دا خو نه ده. دویمه چې ته هر یو څیز ته موږ پرون نه ویل چې ته الله محسوس کولی شي. وہی تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا بس جان گیا میں تیرے پہچانے یہ منگا صرف سمجھ کی راد پر آتلے شي مولوي صاحبانو سوچ کولی شو چې الله موجود دی محسوس کولی هم شو لیدل به بیا په جنت کې کوي انشاءالله تعالی او بیا نبی علیه السلام فرمایي چې داسې به ګورئ لکه څنګه چې د څوارلسمې سپوږمۍ. الله دې موږ خپل دیدار راکړي. دې په ثبوت کې موږ سره صحیح عقلي دلیل هم شته دی او رښتونی نقلي دلیل هم شته دی. صحیح عقلي دلیل دا دی چې په دې دنیا کې څومره څیزونه موجود کېږي د هغې نه وروسته څوک وي چې هغه څیز یې جوړ کړی وي خو نو خود به خود یو موټر کار هم نشي جوړېدی او دا مسلم اصول دي د ټولې دنیا په نیز دوی وایي دا څیز پلانکي ایجاد کړی دی او دا پلانکي او چې د الله جل شانه د وجود خبر راشي نو دوی دا خود به خوده چلېږي. عجیبه مخلوق دی د عقل نه ډېر لرې دي او نقلي خبر هم موجود دی. ټول انبیاء کرام علیهم السلام خبر ورکړی دی چې الله جل شانه موجود دی او دوی
رښتونی دي ګوره ما چې دهری ته ویل چې هر په ته د پیغمبرانو خبره ولې نه منې 1,40,000 کوم به شم به کرام راغلي بل روایت کې راځي 2 لک نه زیات راغلي دي 2 روایت دي نو ته سوچو کوي ما د یو پیغمبر هم نه راغلی ما ولې نه راغلی ته خو لږ ریسرچ وکړه چې په دنیا د پیغمبرانو الله را لېږلي دي که نه دي را لېږلي ته څنګه وایې چې لکه چنګیز خان تېر شوی دی سکندر اعظم تېر شوی دی او هټلر دونه کسان قتل کړي دي پلانکي دونه قتل کړي دي ته خو د پیغمبرانو ته وګوره کنه مولوي صاحبانو نو پوه شولې او نو دغه شان د نقلي خبر سره هم الله ثابت دی او په عقلي دلیل سره هم د دعوی د ثبوت معیار بسوي دلیل دې ته وایي چې عقلا ممکن وي او د کوم صحیح نقلي خبر سره ثابت وي ملحدین وایي چې ما ته یو ښایه کوم دی چې موجود دی وضاحت دا خبره د ثبوت او د دعوی نه خلاف ځکه دا خو د ټولې دنیا د عدالتونو خبره ده چې په دوه ګواهانو سره د هرې مسلې فیصله کوي که څوک دوه ګواهان پیش کړي عدالت د هغه چا په باره کې فیصله کوي نو دوه کسان په ګواهۍ سره چې د دنیا په یو عدالت کې یو څیز ثابتېږي نو ټول انبیا کرام علیه السلام په ګواهۍ سره ولې نه ثابتېږي نو کله چې ملحدین د خدای جل جلاله د ثبوت دپاره دلایل طلب کړي نو دا تنقیب په هغوی باندې کوي چې د دعوی د ثبوت معیار بسوي دلیل چاته وایي دلیل صرف د مشاهدین نوم خو نه دی دلیل دا دی چې عقلا ممکن وي او د دې په حق کې کوم صحیح او رښتونی نقلي خبر راغلی وي څومره مذهبي عقاید چې دي که دا نه مني نو ته ورته ووایه چې فلسفانو ګوره چې کله په مذهبي عقایدو باندې دوی دا کوي ته ورته وایي چې هر ته خو داسې تحقیقي او علمي شخصیت خو نه که نه په دنیا کې څومره څیزونه موجود دا په کوم اصولو منې ته مذهب د منځ نه وباسه په کوم اصولو به ژوند تېرې موږ ته وښایه لکه انسان دا خپل موږ عقلي دلیل ذکر کړی انسان خپل والدین دا ګڼي که نه دا زما والدین دي مور پلار ګڼي که نه دا اوس په کم دلیل باندې خو د بل په خبره یقین کوي که نه کوي معاشره وایي که نه وایي د ده په خاندان کې پیدا شوی وي پیدا د پلار دغه موږ په 2 قسمه ثابت کړی و عقلي او نقلي دواړو سره چاته یاد دي موږ ویل چې پلار عقلا او نقلا دواړه ثابت دی نقلي دلیل خو بېځه عوام دی معاشره درته وایي عقلي دلیل موږ ویلی و که چاته یاد دي 10 روپۍ انعام ورکوم 10 روپۍ انعام ورکوم 10 روپۍ انعام عقلي دلیل موږ ویلی و معاشره خو نقلي دلیل شو که نه عقلي موږ ویلی و که دې وویلو 10 روپۍ انعام دا ما ویلی و زه بېرته اوس وایم که چا ویلو 10 روپۍ انعام به ځان سره ولیکئ اشاره نه در کومه نقد 10 روپۍ انعام در کومه مولوي صاحبانو موږ ویلو عقلي دلیل دا دی نه که نه چپ شه اوس بس اوس ناکام شوې اوس نه خطا روان دی سره اشاره ته هم نه رسېږي موږ وایو عقلي دلیل دا دی چې د پلار عمر د زوی نه زیات دی که نه ما ورته نه دا عقلي دلیل دی که نه دا کیدی نه شي چې رونه د څه مثلا د عمر چې کوم دی کم دی زما سیوا دی نه د ستا د پلار نه زه درله دقه وایم که نه نه نشي کولی دا تنقید زه وایم ستا د پلار عمر به ستا نه زیات وي زما د پلار عمر به زما نه زیات دا نه کېږي چې وروره دا دواړه راشي یو ځای تاسو دواړه راشي یو دا پلار او دا زوی دی موږ به په دلته اوس موږ سره عقلي دلیل موجود دی بای دا سره ستا پلار کېدی نه شي پوه نه شوئ 10 روپۍ انعام مو ویلو لسګون خطا نه شو دا تاسو ډېره پیدا وشوه دا ګوره د پلار د هر یو شیز موږ سره ګوره عقلي دلایل موږ وړو په عقلیاتو خبرې کوو که نه مولوي صاحبانو موږ نقل مقدم دی څه شی دی نقل مقدم دی خو موږ سره الحمدلله الله رب العزت موږ د عقلي دلایل هم راکړي دي دا خو نه د ټول کائنات عقلي دلایلو باندې موجود دی مولوي صاحبانو د پلار خبر موږ بل مخکې دا ویلو بار بار ما ویلو خو ستاسو ذهن نه خیر وتلو اوس هم به انشاءالله نه وځي د پلار وجود عقلا او نقلا دواړه ثابت دی نقلي دلیل خو موږ سره معاشره وایي زما مور وایي زموږ والدین زموږ خاندان وایي زموږ ترونه وایي دا ستا والد دی او عقلي دلیل به دا چې د پلار عمر څه وي زیات څومره مذهبي عقاید چې دي که دا نه منې نو ته ورته ووایه چې ته خو هسې هم تحقیقي او علمي شخصیت نه یې او په دې دنیا کې چې څومره څیزونه دي دا په کوم اصول منل کېږي خو هغه وښایه مثال به ته هر یو انسان خپل والدین د پلار او مور ها صحیح دی مور ګڼي که نه چې د ده نه پیدا شوی ما نو د پیدا کېدو په وخت کې خو ده کې عقل پوه اوسه نه و پکې د دې نه پیدا شوی یم کېدای شي ته د بل چا نه پیدا شوی یې دا خو عقلا ممکن دي د پلار عمر د زوی نه زیات وي او صحیح نقلي خبر هم موجود دی د معاشره خپلوان هم ګواهي ورکوي چې ته د زوی که ته دا اصول نه منې عقلا ممکن او صحیح نقلي خبر نو بیا خو ته خپل ځان ثابت کړه د پلار او مور نه چې کوم معیار موږ د دنیا څه څیزونه د ثبوت دپاره استعمالوو هغه به د مذهب د ثبوت دپاره هم پکار دي استعمال یې کړو څلورم اصل څلورم اصل دی عادل مشاهده د عادل وجود دلیل سر ته به رسو پیره ها بس نه بس ته بل تیر شو سبق وسم ډیر شو سو اصول بل دا سلورم یو پرې نه سلورم دی ورسه سلورم دی وای چې اته اصول نه خلاص
کوم سیز نه نه لیدل او شاباس دې خبرې دلیل نه لري چې هغه سیز دې موجود نه وي دا خو ساده خبره ده مونږ په ژوند کې به زرها سیزونه نه وینو او بیا یې هم وینو بلیک هول سیارې د ځمکې حرارت د نور ګرځېدل وغیره څومره ساینسي سیزونه چې جراثیم دي څومره ښارونه دي څومره ملکونه دي څومره واقعیات دي چې مونږ نه دي لیدلي خو د خلکو په خبر یې منو او مونږ تاریخ ګورو خو مونږ نه دي لیدلي شاباس مونږ نه دي لیدلي ولسبانو ودرګلتا سلورم اصل چې د عدم د مشاهده عدم د وجود دلیل نه دی یو سیز نه لیدل د دې خبرې دلیل نه چې دا سیز دی موجود نه وي مولسبانو دا خبره څه ده دا باطل ده په زرهاو سیزونه مونږ نه وینو او مونږ بیا هم منو نو دا سلور اصل او دا سلورم اصل مونږ ویل پنځم اصل د مدعی نه د دلیل مطالبه کول شي خو د نظیر نشي کول دا ټول ان شاء الله ډیر اهم دغه دي اصول دي او ضوابط دي نو کوشش کوئ دوستانو دا درسونه مخکې شیر کوئ ډیر اهم دي واخر دا